سلامونه ګرانو کتونکو، عقیل صوفزی مخاطب یم د سونو پښتونخوا د پیښور سټوډیو نه. تاسو ټولو ته او د میډیا خلکو ته، پولیټیکل ورکرز چې دي، پولیټیکل پارټیانې، د میډیا پرسنز چې دي، هغوی ټولو ته د دې خبرې پته ده چې د جمعرات په ورځ باندې د پی ټي آی صوبایي حکومت د امن و امان د صورتحال یا د معاملاتو د جایزې اخیستو دپاره او د مشاورت دپاره په سی ام هاوس کې یو آل پارټیز کانفرنس چې دی هغه راغوښتلی و. دغه کانفرنس ته غټه دچکه خو هغه ټایم کې ولګېده چې کله د بوت په ورځ باندې، مطلب د دې کانفرنس د انعقاد نه یو ورځ مخکې اهم پارټیانې چې دي، چې په هغې کې اے ان پي شامله ده، هغې کې پیپل پارټي شامله ده، په هغې کې مسلم لیگ نون او جے واي شامل دي. هغې بوجوه د خپل ارګومنټس په بنیاد باندې، د دلایلو په بنیاد باندې د دغه آل پارټیز کانفرنس بایکاټ وکړو. دوه قابل ذکر پارټیانې چې دي هغه پکې شریک شوي دي، نور پکې یو هم پولیټیکل سټیک هولډر چې دی هغې شرکت نه دی کړی، یو جماعت اسلامي او یو قومي وطن پارټي. په دغه پس منظر کې عجیبه صورتحال هغه وخت پیدا شو چې کله د اے پی سی د دغه نامنهاد او غیر نماینده آل پارټیز کانفرنس په اختتام باندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امیر ګنډاپور صاحب د میډیا سره خبرې اترې وکړې، او د هغې لبلباب چې دی هغه دا راووتو یا خلاصه یې دا راووته چې موږ ته یا ټولې دنیا ته یا کومو خلکو چې دغه د علي امیر ګنډاپور صاحب د پریس ټاک اورېدلی دی یا دلایل یې اورېدلي دي، د هغې خلاصه دا ده چې هغه د صوبایي حکومت یا د پاکستاني ریاست د نماینده په ځای باندې بالکل موږ ته د کالعدم تنظیمونو، خاص کر د کالعدم ټي ټي پي ترجمان چې دی هغه ښکارېدو. د پی ټي آی په باره کې موږ ټولو ته پته ده چې دا پرو طالبان او پرو جهاد پارټي ده، او بعضې پولیټیکل پارټیانې چې دی د هغې په نظر کې یا د هغو بقول پی ټي آی چې ده هغه د ټي ټي پي سیاسي وینګ دی، پولیټیکل وینګ دی. خو یو ځل بیا د صوبې وزیر اعلی چیف ایگزیکټیو علي امین ګنډاپور دا ثابته کړه چې نه صرف دا چې پی ټي آی د کالعدم تنظیمونو یا طالبان وغیره بی ټیم دی، پولیټیکل وینګ دی، بلکې صوبایي حکومت چې دی د علي امین ګنډاپور په قیادت کې هغه هم دغه فریضه چې کوم ده د بی ټیم یا د پولیټیکل وینګ هغه په ډېره ټیک ټاک طریقې سره چې دی هغه ادا کوي. ډېر عجیبه خبرې کړې دي، داسې نه ښکارېدل چې هغه د صوبې چیف ایگزیکټیو دی. او په دغه تناظر کې بیا موږ په واضح انداز کې دا تجزیه کولی شو، د دې خدشې اظهار کولی شو چې د خیبر پښتونخوا د پی ټي آی صوبایي حکومت په دغه پس منظر کې بالکل د ټي ټي پي او د نورو حملور ګروپونو چې دی د هغې یو ترجمان حکومت دی. او دا په اول ځل باندې موږ وکتله چې د صوبې وزیر اعلی چې دی هغه په فیډرل فورسز باندې، په سیکورټي فورسز باندې هغه ډایرکټ چې دی چارجز لګوي، چارج شیټ کوي، او د دهشتګردۍ په معامله باندې د حملور قوتونو چې دی د هغې ترجماني کوي. په دغه پس منظر کې افسوسناکه خبره دا ده چې د صوبې د عوامو د نمایندګۍ په بنیاد باندې چې کله ځان ته نامنهاد مقبول پارټي وای او بیا دغه پارټۍ صوبایي حکومت او د هغې چیف ایگزیکټیو داسې خبرې کوي، نو د دې نه بعد دا توقع ساتل چې د دې حکومت په موجودګۍ کې به دلته کې په خیبر پښتونخوا کې امن راشي، دا ځان ته دوکه ورکول دي. اوس هم وخت یا حالات د دې تقاضا کوي، اوس هم لږ ډېر وخت شته چې په خیبر پښتونخوا کې چې کومه دهشتګردي روانه ده د دې د مخنیوي دپاره یا خو د دې صوبایي حکومت قبله چې ده هغه دې ټیک کړی شي، یا د دې حکومت د خاتمې دپاره چې کم آئینی، جمهوري او پارلماني آپشن موجود دي هغه په استعمال کې راوستی شي. ډېره مننه.